السلام علیکم اوریدونکو او کتونکو لطیف الله یو واري بیا تاسو ته مخاطب شو خپل یوټیوب چینل لطیف الله آفیشل نه که یو خوا د ترقۍ په وجه باندې هر څه بدل شوي دي نو بل خوا د پېښور قبلې اړخ ته پروت یوه ډېره ښکلې علاقه یو ډېر ښکلی کلی چې یو خپل ځانګړی تاریخ لري چغرمټی په کوم کې چې صحابه پراته دي موجود دي د لرو لرو ځایونه د دغه ځای د کتو دپاره خلک راځي او دغه شانتې د خپل ځان دپاره د ټول عالم انسانیت دپاره دعاګانې غواړي موږ وګورو د ښاریو کومه ترقي شوې ده لوی لوی بلډینګونو درېدلي بل خوا اوس هم هغه کچه کچه دیوالونه شته دي چې په هغې کې هغه پخوانی کړکۍ موجودې دي ورسره په دغه کمرو کې دننه کاږه واږه لرګي هم د دغې کورونو د دغې کمرو یا د دغې کوټو حصه ده دې نه علاوه د تریشر ورځې شپې دي زه به پټو اړخ ته هلته کې به تاسو ته تریشر هم ښیو ورسره چې کوم زمینداران په پټو کې لګیا دي په دغه کلک نور کې او هغې غنم ریبي هغه به هم تاسو ته ښیو ودونو خدای خو ډېرې کېږي خو که د خیرات ذکر شي نو هغه هم په ډېرو کومو ځایونو کې کېږي نن به تاسو ته مونږ د دغې ځای د خیرات ویډیو به هم ښیو چې په هغې کې د میلمنو په کومه طریقې سره میلمستیا کېږي او دې سره سره د بوټو چې کوم شینوالی دی هغه به هم مونږ تاسو ته ښیو مونږ سره اوسئ کتونکو که یو خوا زموږ د صوبه خیبر پښتونخوا هغه سیمې چې کومې غریزي سیمې دي او په هغې کې د مختلفو میوو باغونه دي نو بل خوا هم زموږ د پېښور د سیمې خواوشا چې کوم کلي دي لکه په هغې کې څرنګې وختي مو ذکر وکړو چې چغرمټی کلي ته راغلي او په دغه کلي کې تاسو دغه باغونه وینئ چې دا د الوچو باغونه دي په دې کې د خرماړو باغونه دي او اوس میوه چې کومه ده شنه ده نو ډېر زر به دغه میوه هم پخه شي او ګڼ شمېر علاقو ته د دغې ځای نه الوچه پیک کېږي او ځي